هغه سړی چې په اخلاص سره لاس پورته کړي دا یو ریفرنډم دی د دې حکومت د پالیسۍ خلاف چې عوام ستا پالیسۍ نه مني ستا پالیسۍ ظالمانه دي جابرانه دي په اشیاء او دروش باندې پابندي د طریقې د آئین خلاف ورزي ده یو سړی وایي پاکستان ته راغلی و انګلیز الله یې نه ماني د خدای څخه منکر وایي چې پاکستان ته راغلی کوم وخت چې دی چې ولاړې ورته هلته ایمان راوړي الله یې نه ماني والخلق يقول تا الله نه ماني ته کافر دی والدول ما الله بداخل الله ويو قريب من الزكاه ايمان اقول سمدو زي ما قلت بلاد شاء الملك هو حق سوى خلق ورد لكن ما شاء حكومت له بيان تعملوا جديد وجو حكومت نه نو څنګه جديد ودول معاملې چې حکومت بیا هم جديد نو ما پتا ورو کړی على الاساس نن چې موږ شپه ورځ باندې حکومت نشته پاچا نشته بیا هم پر بل تعامل جديد دا الله په ذات باندې راکړي چې د پاکستان په ملک دا جديد چې کومې ناخوالې د انسان په لور کې ټولې دلته کېږي بیا هم تعامل جديد د دې د امانت چې الله سره دا به زموږ ایمان نور را مضبوطه کوي حکومت نشته د حکومت ظالمانه عوام دشمنه پالیسۍ روانه دي موږ د دې په کلکه سره بندنه کوو او نن به موږ د یو قرارداد په شکل باندې سپي سره ملایه کوو داسې نه ده چې اوس موږ په زړه باندې بوج او دفاع امور باندې او دې داسې دا اکثر کېږي سپي د بس خوښه ده چې دا کومې خبرې موږ وکړو آیت کې او لاس ته د زړه کې خاص سوالات داسې نه پاک دا د وطن سره وایي نو هغه سړی چې په اخلاص سره لاس پورته کړي دا یو ریفرنډم دی د دې حکومت د پالیسۍ خلاف چې عوام ستا پالیسۍ نه مني ستا پالیسۍ ظالمانه دي جابرانه دي په اشیاء او دروش باندې پابندي د طریقې د آئین خلاف ورزي ده او موږ ته وایي چې یو وخت به د عوام په کار مخارجه ځي ځکه شاعر وایي جسکے سے دیکھان کو ایسا روزی اس کے کیاتوش ہے گردن کو جلا دستا ملک دی اسمان ملک لیکن ملک هغه وخت ملک چې د هغه عوام خوشحال دي که عوام د سر په ویښتانو جوړي دا ملک نه دی دا بیا حکومتخانه ده دا جیل دی دا د سزا ځای دی نن موږ ته د جرم سزا دی راوړل د کارن په جیل باندې رویل کې راوړل لیکن پرمسه کې راوړل دا حکومت خپل قانون د پښو لاندې کړی دی او کېله دغه څه کوي کېله د عوام سره او پښتو کې یو خبره ډېره مشهوره وایي نظامت د افغان د دیوالو غوندې شو بیا اوس حکومت زموږ توجه دی د قانون دی ورته راشي چې دی د دیوالو غوندې په بابو کې ښکاري کوي نو د افغانو څه بیا څه کېږي بیا د افغانو څه کېږي نشته دا عوام چې دی دا ملامت دی ته د دیوالو وګورځه الله زموږ نن پر قرباني خبره کوله او پر حج خبره کوله لیکن بدبختانه چې موږ ته په هر کس ورځي حکومت یو میله راکړي کله یوه میله په لاس راکړي خدای په ښار کې یې کړي بېګناه خلک ووژني کله بیا د ګرم جیل و موږ ته قهر الهي جوړ کړي نو موږ ته هغه خپله موضوع پاتې سي د عوامو په درد باندې دردمن شو هغه خبره نن زموږ ته اصل خبره پاتې شوله که د هغه خبرو